علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزه وکړئ به وئ پېښور کیسهخوانه کې د جمعې په جمعه کې په جومات کې ډېره زیاته افسوسناکه پیښه رامخې ته شوه چې په هغه پیښه کې د جومات کې دننه 40 کسان ډېر په بد حال باندې مړه شوي دي د 150 نه زیات کسان په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پراته دي دا پیښه څنګه رامخې ته شوه دا پیښه چا وکړه ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه واخلئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېره زیاته افسوسناکه پیښه پېښور کیسهخوانه کې رامخې ته شوې ده چې د جمعې په جمعه کې په جومات کې دننه یو ډېره زیاته افسوسناکه حادثه وشوله چې په هغه حادثه کې د 40 نه زیات کسان ډېر په بد حال باندې مړه شول او 150 نه زیات کسان په هسپتال کې ریډرینګ هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي دوستانو کم کسان چې په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي هغوی ته الله صحت کامله ورکړي او جومات کې چې کم دننه د جومات امام هغه هم الله تعالی شهید کړی دی دوستانو د 40 نه زیات کسان شهید شوي دي یو پکې امام هم شامل دي دوستانو الله دې کې چې کوم کسانو ته الله شهادت نصیب کړی دی هغوی چې کوم خپل خپلوان دي هغوی ته الله تعالی د زړه صبر ورکړي او کوم چې په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي الله دې هغوی ته صحت ورکړي او الله دې د هغوی له واقعګینې له هم د زړه صبر ورکړي دوستانو په هسپتال کې چې کوم کسان پراته دي د هغوی کې ډېر کسان په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پراته دي هغوی ته دواګانې کوئ او که څوک وینه ورکوئ نو ریډینګ هسپتال ته لاړ شئ او ریډینګ هسپتال کې خپله وینه ورکړئ دې وخت کې د وینې ډېر اشدت ضرورت دی د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه واخلئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام